9 مې کیسونو حواله سره د ایمن خان د پاره د سپریم کورټ نه ډیر غټ خبر راغلی دی. د سپریم کورټ دریو ججانو ډېرې اهمې فیصلې کړې دي. ایمن خان د جیل نه د اډیاله جیل نه ډېرې غټې پیشنګویانې کړې دي. مولانا فضل الرحمن صاحب ته د پی ټی آی جلسه کې شرکت کولو د پاره دعوت هم ورکړی دی. ایمن خان پرون مزید 2 کیسونو کې بری شوی دی. پی ټی آی اسلام آباد کې د جلسې کولو اعلان کړی دی. آیا پی ټی آی ته به د اسلام آباد کې د جلسو کولو اجازه ملو شي کنه؟ الیمین ګنداپور غټ اعلان کړی دی چې کوم ځای کې تاسو نه څوک رشوت غواړي نو هغه سړی ته سر ماتوي. دا ټول تفصيلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله د ایمن خان په پیشنګوئی باندې خبره کوم چې ایمن خان د اډیاله جیل نه څه پیشنګوئی کړې ده. ایمن خان ډېر غټي پیشنګویانې کړې دي او مولانا فضل الرحمن صاحب ته په خپل پی ټی آی جلسه کې د شرکت کولو د لپاره دعوت هم ورکړی دی. پرون ایمن خان مزید 2 کیسونو کې بری شوی دی. ډیسټریکټ کورټ اسلام آباد په ایمن خان باندې 26 مې 2022 باندې چې کوم د توړ پوړ کیسونه په ایمن خان باندې شوي وو. ډیسټریکټ کورټ اسلام آباد ایمن خان، شاه محمود قریشي، شیخ رشید، اسد عمر، پرویز خټک او نور هم 15 کسان په دغه 2 مقدمو کې بری کړي دي. د 2 مقدمو کې په 26 مې باندې چې کم توړ پوړ شو په ملک کې نو هغه حواله سره په ایمن خان باندې او نور هم ډېر اهم کسان کوم نمونه چې ما وښته لکه شیخ رشید، اسد عمر، پرویز خټک په دای باندې دغه توړ پوړ کیسونه جوړو چې اوس ډیسټریکټ کورټ اسلام آباد چې کوم دی دغه کیسونه د ایمن خان نه او دغه کسانو نه لري کړي دي. بل په اډیاله جیل کې پرون د سایفر کیس سماعت هم شوې دي چې دا سماعت د ګل ورځې پورې ملتوي شو. چیف جسټس اسلام آباد های کورټ عامر فاروق صاحب ویلي دي چې سبا یعنی نن ورځ یادوله چې زه مصروف یم کې نیمه به په د دې ورځې کیس ټرایل نن هم کړو او چون کې دا غنن سم مصروفیت دي او چیف جسټس عامر فاروق ویلي دي چې مونږ غواړو چې روزانه په دې کیس باندې سماعت وکړو. دا کیسونه ډېر زر تر زر ختم کو. یعنی د ایمن خان په کیسونو چې څومره هم د ایمن خان په کیسونو باندې اپیلونه شوي دي نو په هغې وایي ډېر زر تر زر مونږ غواړو چې په دې باندې مونږ ډېر زر تر زر خپل فیصله وکړو. بل عمران خان اډیاله جیل کې پرون صحافیانو سره خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې ایمن خان سره ډېرې اهمې پیشنګویانې کړې دي. څه پیشنګویانې کړې دي وورئ جی. ایمن خان ویلي چې زه به مزید 15 میاشتو ته په جیل کې یم او هغې نه پس په زموږ په ملک کې چې کوم حکومت راغلی دی دغه حکومت په هغې نه پس ختم شي. ځکه وایي ما ته معلومه ده چې دا حکومت 15 میاشتو نه زیات ټایم نشي چلیدی. بل ایمن خان دا هم ویلي دي که چېرې ملک کې سیاسي استحکام را نغلو نو بیا د آی ایم ایف نه چې څومره هم قرضه پاکستان اخیستلې ده نو د آی ایم ایف دغه ټولې پیسې به هسې ضایع لاړ شي. څه ډیولپمنټ څه د ملک ترقي به پیو نشي او بیا په ملک یو ځل بیا د مهنګایي طوفان راځي جی. بل اسلام آباد کې د پی ټی آی جلسې اعلان هم کړی دی. ایمن خان ویلي چې هغه جلسه کې موږ ټول هغه سیاسي جماعتونه ځان سره یوځای کوو کوم سیاسي جماعتونه چې په الیکشن کې د داندلۍ ښکار شوي دي. مولانا فضل الرحمن او شیخ رشید ته به هم موږ په دغه جلسه کې د شرکت کولو دعوت ورکو. اوس هغه شرکت کوي او کنه کوي خو موږ به خپل ځان نه ایله ضرور د دې په دې جلسه کې د شرکت کولو دعوت ورکو. ایمن خان ویلي دي چې شریف خاندان هر طرف نه ګیر دی او که چېرې هغه بوټ پرېږدي نو بیا د هغې سیاست هم ختمېدو واله دی او زه صرف او صرف د دې خبرې په انتظار یم چې نواز شریف په کله لندن ته واپس تختی جي. بل الیمین ګنداپور یو غټ اعلان کړی دی. الیمین ګنداپور ویلي دي که چېرې په یو ډپارټمنټ کې هر ډپارټمنټ یو تاسو نه څوک د رشوت ډیمانډ وکړي نو هغه سړي ته ډایرکټ سر ماتوئ او بیا د هغې خاندان ته هم وایي چې د ستاسو دا سړی چې کوم دی دا موږ د جهنم نه بچ کو ځکه رشوت اخیستو والا او رشوت ورکولو والا دواړه جهنميان دي. د سپریم کورټ د ایمن خان د لپاره چې کوم 9 مې کیسونه دي کوم چې د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې سپریم کورټ نه د ایمن خان د لپاره خوشخبری راغلی ده نو هغې حواله سره خبردار چې د سپریم کورټ ایمن خان د لپاره 9 مې کیسونو کې غټه خوشخبری راغلی ده. د سپریم کورټ 3 ججان چې کوم غي ډیره کمالي فیصله کړې ده. په سپریم کورټ کې د 15 ملزمانو ضمانت چې کوم دی باندې سماعت پرون شوی دی. دا ملزمان 9 مې حواله سره مختلف کیسونو کې گرفتار. پرون اسلام آباد های کورټ دریو ججانو دا فیصله وکړه چې صرف د پولیسو په وینا باندې یا هیڅ قسم ثبوت موږ سره نشته دی نو چې ثبوت نشته نو بیا موږ ملزمانو ضمانت نشو کینسلولی نو ځکه د هغې ضمانت چې کوم دی دغه 15 ملزمانو ضمانت منظور شوی دی. د ایمن خان دپاره دا خبره ځکه د خوشخبرۍ ده ځکه 9 مې واقعیت حواله سره په ایمن خان باندې هم ډېر زیات کیسونه دي چې د هغې هیڅ قسم ثبوت چا سره نشته نو چې ثبوت نشته نو بیا به ایمن خان هم په هغه کیسونو کې زر تر زره بری کیږي جی. نو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.